بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة حجرات آیت نمبر 13 شپږشتمه سپاره. یا ایها الناس خلق انا خلقناکم بشک من پیدا کړی تاسو من ذکرن د یو ناریننا و انثى د یو زناننا وجعلناکم ګرځولی تاسو شعوبا ذاتنا و قبائل او قبائل لتعارفوا دا چې تاسو یو بل او پیژنئ په دې سره. نو شپږم قانون د کندر د پاره د اصلاح معاشري ذکر کیږي چې ګوره الله تعالی په دې انسانانو کې دا مختلف قبایل چې جوړې کړي دي، نو دا قبایل دا صرف د پہچان د پاره دي. د الله تعالی په نسبت باندې د انسان غورواله دا ګوره د تقوا په بنیاد باندې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې صحابه کرامو ته چې کومه هغه تاریخي خطبه ورکړې ده کنه، نو په هغه خطبه کې یو مضمون داو چې عجمی له په عربي باندې، عربي له په عجمی باندې، سپین له په تور باندې او تور له په سپین باندې هیڅ فوقیت نشته. فوقیت چې حاصل دی مسلمان ته نو هغه صرف په تقوا باندې دی. ٹھیک شو جی. نو دلته کې الله قانون ذکر کوي د څه دپاره؟ لتعارفوا دا چې پہچانو کوي تاسو د یو بل. ان اکرمکم بشک معزز تاسو کې عند الله پنځ د الله تعالی اتقاکم زیات پرهیزګار پتاسو کې دی. ان الله بشک الله تعالی علیم خبردار، علیم پوه دی، خبیر خبردار دی. قالت الاعراب اویدی باندې چانو آمنا ایمان نوړ د مونږه بنو اسد قبیلی والا. نو قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لم تؤمنوا ایمان نه دراوړ تاسو، ولکن قولوا لیکن وای تاسو اسلمنا چې اسلام راوړ د مونږه. ځکه سره وی دا تاسو چې په اسلام کې داخل شوی یې کنه، کلمه د اسلام هم چې ویلې ده وی دا د زړه نه ده، دا صرف د دې لري نه چې اسنه چرته مسلمانانو قتل نکي، مسلمانان چې کم دن هغه دای پمونګه باندې حمله نکي او مسلمانان مونږ ته نقصان راونه رسي. صرف د دغه نقصان نه د بچاو د پاره د خپل ایمان ظاهر کړو کا. نو علماء کرام ذکر کوي وی د دې آیت نه دا مسئله ثابت شوا چې ایمان او اسلام دا مختلف دو سیزونه دي. ایمان ځان لشي دی او اسلام ځان لشي دی. ٹھیک شوا. ایمان څه ته وایي؟ علماء کرام ذکر کوي وی ایمان ویل کېږي تصدیق قلبی ته، د انسان په دې زړه کې د الله د وحدانیت او د عقایدو چې دا کوم بنیادی سیزونه دي د دې یقین راتلل دغه ته ایمان وایي. او اسلام څه ته وایي؟ اعمال بالجوارح، د دې انسان د بدن نه ظاهري چې کوم اعمال ښکاره کېږي نو دغه کې څه وایي؟ اسلام ورته وایي. خبره دین تر دي حجی. ولکن قولوا لیکن وای تاسو اسلمنا چې اسلام راوړل د مونږه. ولما يدخل الايمان ولکن د داخل شوی ایمان فی قلوبکم پړونو تاسو کې. وان تطیعوا الله کچرت تاسو تابعداري وکړه د الله تعالی او رسول او د پیغمبر د الله تعالی لا یلدکم نو کمه بران شي من اعمالکم د اعمال استاسو نه شی هند سسیز. ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې دی، رحیم رحم کون کې ذات دی. انما المؤمنون بشک کامل مؤمنان الذين خلقت امنوا چې ایمان راوړل دی بالله په وحدانیت الله تعالی ورسوله او پر رسالت پیغمبر د الله تعالی. ثم لم يرتابوا بیا شک نه کوي دی، وجاهدوا جهاد کون کې دی به اموالهم په خپل مالونو سره، وانفسهم او په خپل نفسونو سره په سبیل الله په لار د الله تعالی کې. اولئک هم دک خلقهم الصادقون، دا خلق سدي او رښتینی خلق دي. قل وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتعلمون الله، آیا تاسو خبر ورکوي الله تعالی تبدینکم په دین تاسو سره. الله تخپل دین خای، الله تخپل عمل خای، هغه خودی ویني. والله الله تعالی چې دی یعلمو پویږي ما پاسوان په سماوات چې پاسمانونو کې دي و ما فی الارض او هغه چې پسمکه کې دي. والله الله تعالی بكل شیء پر یو چیز باندې علیم خبردار دی. یمنون احسان بادی دی علیک پتا باندې
ان اسلمو دا چې اسلام راوړی دی دا قبیله بنو اسد چې کم دی کنه تاسو ته دا خپل اسلام نیغ نیغ کوي او پتا احسان زما دی حالانکه دا خو پتا احسان نه پدې د الله احسان دی چې دې ته د ایمان توفیق ورکړی دی ښا یمنون احسان بادری علیک پتا باندې ان اسلمو دا چې اسلام راوړی دی قل وتوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تمنوا احسان مزبا دی تاسو علیہ فما باندې اسلامکم اغسو اسلام راوړل تاسو بل الله بلکې الله تعالی یمن احسان کون کړي علیکم پتا سو باندې ان هداکم دا چې توفیق درکړل تاسو تعالی ایمان د پاره د ایمان ان کنتم بشکوی تاسو ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوین کی ان الله بشک الله تعالی یعلم خبردار د غیب السماوات په پټو سيزونو د اسمانونو باندې والارض او دزمکی باندې والله الله تعالی بصیر خبردار دے بما پاس والله الله تعالی بصیر لیدون کړي بما اغسل رب تعملون چې تاسو عمل کوي چې کوم عمل کوي الله به د هغه مناسب در تبدله درکوي نو الله تعالی دلته کې دو مضامین ذکر کړل چې وان تطيعوا الله ورسوله چې تاسو به د الله او د الله تعالی د پیغمبر اطاعت پکوي نو د الله او د الله د پیغمبر اطاعت سره چې ان الله يعلم غیب السماوات والارض الله ته د دې زمکه د اسمان د پټو سيزونو نه خبردار دی نو د الٰه د پاره د صفت ضروری دی ښا هغه په هر سیز باندې خبردار وي نو الله تعالی معبود دی نو اثبات لا اله الا الله شو چې تاسو سره تاسو چې کمندره د الله تعالی وحدانیت چې کمندره هغه اومني او ورپسې ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون اثبات رسالت پیغمبر علیہ السلام نو اثبات توحید او اثبات رسالت خلاصه د سورۃ لا اله الا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجی سورت قاف مکی سورت تے 45 آیتون دی او دری پکی رکوگانی دی نو قاف ورطا پدی بنیاد بندی ویلے کی گی چی پدی کی کلمہ دا قاف ذکر کرد شوی دا نو دا تسمیت الکل بے اسم الجز دا قبیلین دا مکمل سورت مسوم دے پسورے قاف فاندی خجی دا سورت نازل شوی درست سورت مرسلات نا امخ کی سورت بلد نا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سر 50 او دا نزول پہ اعتبار سر سلور دیرشتم نمبر سورت تیقا نو ربط تا سورت تمخ کی سورت سرداری چی پمخ کی سورت کے ذکر دا مجازات اوشو نو پدی کے تفصیلا دا یوم المجازات کی گی خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنوم د الله تعالی هغه الله چې ګرځولې دی او راز په دې حروف متشابهاتو کې الرحمانی چې عام مهرباني کوونکی به انزال القرآن چې قرآن نازل کړی دی الرحیم او خاص مهرباني کوونکی په مؤمنانو باندې چې دوی ته د دې د معنی د پوهې توفیق ورکړی دی قاف قاف اللہ تعالیٰ پوئی پماند دی حروف باندی نو علماء کرام ذکر کئی قاف قسم اے قسمی باسم القادر على ارسال الرسول والبعث والقابض جیسے دے قسم بھی دی پا اگا خپل صفت پا خپل اسم صفتی پا قادر باندی چی قدرت لرون کیم چی تد اللہ پیغمبر خواہ والقرآن المجید والقرآن قسم دی پا قرآن مجید پا قرآن باندے المجید چس دے عظمت او شرافت والدے بل عجبو بلکہ تعجب کوی دی انجاهم دا چرال دی سخا منظرون یو یرون کی منهم دینا فقال الكافرون پسویدہ کافران هذا دا قرآن مجید چی دے شیئن یو دا سے خبر دا عجیب چس دے ناشنا ایدا متنار کلا چواب ایدا متنار کلا چمڑ شمونگا وکننا شمونگا ترابن خوری ذالک دار جنوا پسیدہ بعید لرد عقلنا قد پتا کی سرا علمنا معلوم دا منتماد آسطن قسل ارضو چی کموی اسمک منهم ددینا وعندنا پنیز زمونگا کتاب نیو کتاب دے حفیظ نگہبانی کون کرے لکل جزء منهم ددی دہر یو جزء اگا حساب دے پکی خواب بل کذبو بلکہ تکذیب کون کی دی بالحق پا حق سراب نو دا حق نا مطلب رسالت تا پیغمبر علیہ السلام یا قرآن دے لما جاو مرکل چرال دی سخاب پا ہم پس دی چری فی امن پیودا سے کار کری مریجن چس دے
گمراهان دینو افلم ينظروا ویا نګوري دی له سماء اسمان تا فوقهم چې پورته ردی ندی کیف بنیناها سرنګ جوړ کړل موږ دی لرا وزیناها خسته کړل موږ دی لرا وما لها نشتر پدی کی من فروج سچاو دی والارض از مکامد دناها خور کړی د موږ دی لرا والقینا قودی موږ فیا پدی کی رواسیا غرونا وانبتنا زرغون کو موږ فیا پدی کی من کل زوج بهیج اریو نوع دو گیاگانو خستو تبصرتن اغسره فعلنا ذلك لتبصرتن د خلق د خودری د پارا د دهانی د پارا و ذکران سیت تیر کل عبد منیب د پار د هر یو بندر جی کیدن کی تبصرتن اے دلیل علی قدرت الله د الله په قدرت باندې څه دی یو دلیل لرو ونزلنا نازلو منگا من السماء د جانب الاسمان ما ان ابو مبارکن چسدی برکت والدی کثیر المنافع دی دیر فائدی دی پکیخا نفعنبتنا پزرغن کمنگا بی پدی سرا جنات باغنا وحب الحسید او دانی لو کڑی شوی اغا چی اغا لو کیگی خوا والنخلا و کجوری باسقات چسوی اگدی لها ددی د پارا طلحن گوچی دی نضید پورتا د یوبل د پاسا رزقن رزق للعباد د پار د بندگانو واحیینا جوندی کو منگا به پدی سرا بلدتا میتن اغوچ خار کذالک الخروج مدکرن گراوتل د قبرنا کذبت تغریب کلو قبلهم مخکر دینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام واصحاب الرس اغزنگل والا وسمود سمودیانو وعاد وعادیان وفرعون فرعون واخوان لوط او اغا قوم د لوط علیہ السلام واصحاب الایکتی او اغزنگل والا خلق وقوم تبع او قوم د تبع کل دا تمام کذب الرسول تکذیب کون کیو د پیغمبرانو نو فحق وعید پس ثابت شو پدی بندے اغا سزا دا اللہ تعالی افعینا یستلی شوی منگا بالخلق الاول پا پیدایش لنبنی باندے بل هم بلکی دی چیری پی لبسن پشک کی دی من خلق جدید دنیوی پیدایشنا چه بعث بعد الموت تیخا اللہ تعالی وی دا دوبارج بندی کول ولی منگ تسگران دی ولی منگ استلی شوی خونیو چی دا مخلوقاتم پاول ذل پیدا کرده نو دوبارہ پیدا کول کم مشکل دی نو وَلَقَدْ پتاکیک سراب خلقنا الانسان پیدا کرده مونگ انسان لرا ونعلمو خبرداریو ما پاسبان دی تو وسوسو بهی چی وسوسی چیدتا نفسهو نفسدو ونحن مونگ چی اقربو نزدیو لیه دی انسان تاب من حبل الورید دسنا د شهرک نخا و اذ یتلقى المتلقیان اذ پا آغا وکی یتلقا چه غردون کی والمتلقیان آغا وسوسی چون کی عن الیمین خی طرفتا وعن الشمالی گس طرفتا قعید الناس تری سکی اغا لکی اعمال دی انسانانو عن الیمینی خی طرفتا چه کما پرشتا ناستا دکنا نو دانے کئی لکی او گس طرفتا چه کما پرشتا ناستا دکنا نو اغا سکی اغا دا انسانانو دا ویشتلی شوی اعمال چی دا دنا کم صادریگی نو اغا دن سر درج کئی خوا ما یلفظو دے وینا نکی یا عمل نکی من قول دے و خبرنا دے و کارنا اللہ مگر لدی دا سخا رقیب نگہبانی کا ان کی پرشتی دی عتید سدی حاضر شوی پہر یو وقت کی خوا وجاءت را لی سکرت الموت اغا سختی دا مرگ بالحقی پا حق سراب ذالک دا معاصدی کنتا چویت منہو ردینا تحید سو تیختا کون کے ونفخا پک پوارشی پی سوری پشویلی کی ذالک دا یوم الوعید اغا ورز دسدا دا وعدی کڑی شوی دا دیرول شو دقا وجاءت را وستیشی کل نفس ہر یو انسان معاوی بد سرا سائقن عمل ددو وشہیدنا وگوئی کون کے پد باند اعزاد دقا لقد پتاکیک سرا کن تویت فی غفلت پا غفلت کی من هذا اليوم ددی وردنا نفکشفنا پس لرکمونگ عن کرتانا غیطوا آکا پردیستا لراب پبصرک اليوم پسوینی متنن ذی حدید اغسو اگا مزین کڑی شوی اگا احوال دا قیامت خوا حدید اگرچی علماء کرام ذکر کی دا اس پنی طویل کی گی خود دین مراد اگا احوال دا قیامت تی خوا کم دی جی وقال ابوی قرینه اغا پرشتی هذا دا معاصری لدی عتید چیزوم زو
حاضر کړي شوی د دې دپاره. القیا وبغورځول شي په جهنم په جهنم کې کل کفار هر یو ناشکري کوونکی عنید او سرکشي کوونکی مناع منع کوونکی للخیر د نیکو کارونو نه معتد تجاوز کوونکی مریب او شک کوونکی په امور د دین کې الذي هغه جعل چې ګرځولی دی ما الله تعالی سره الهن آخر بل معبود نو فالقیاه پس وغردول شی پی العذاب الشدید پس عذاب کی قال قرینه وویدا شیطان ربنا اے رب دمونگا ما اتغیته ما نو گمراہ کڑ دی لرا ولیکن کانا لیکنو دے فی ضلال بعید پا گمراہی لرکی. علماء ذکر کئی کنا وید سرے دا جہنم تا چکل دا جہنمیان لڑ شی کنا نو هر یو با ابلیس تا گو تینی سی چستا دا وجه ندل تکی راغلیو کا نو دا ابلیس په ورتوي چې ګوره ما خو د لمرۍ کې پړه نه واچولې تاسو خپله چې کم در هغه سوئ تاسو به خپله رامتوبونه کول ښه تاسو خپله د سړي زامن نه وئ ښه کم دی چې قال نبوي ورتا الله تعالی لا تختصموا بباحسیم کوي تاسو لدی ما سخا وقد پتاکیک سرا قدم توڑان دکڑے میں الیکم تاسو تاب الوعید فوعیدات د کفر سرا پس کی فی کتابی و بسنت رسولی ما یبدل القول نبدلیگی وینا لدی ذما پخوا کی وما انا نیم ذا بظلام ظلم کون کے للعبید پخفلو بندگانو باندی ذکر دا اللہ پیسل شیوا چیسے چل بئی لأن جهنم منك ومن من تبعك اجمعین چې چا د ابلیس تابعداري وکړو نو جهنم یې دی ښه یا وما په اوراد باندې نقولو چې ووایو مونږه لجهنم جهنم ته هل امتلاتي آیا څه شوي آیا ډک شوي ته کما وعدتک لکه چې څنګه الله در سره وعده کړې ده نو بیان د یوم المجازات مخکې رکوع کې تذکره وه نو بیان د یوم المجازات په دې رکوع کې ذکر دی ښه وتقولوا وای بدا جهنم هل من مزید ایشت نور مخلوقات الله نور پکار دی ښا نو بیا واذلفت الجنه نو علما ذکر کوي وای الله به خپل قدرت هغه قدم کی دی ښا نو چې د قدرت قدم پکې دی کنه نو دا جهنم بچی کی چې الله قط بست الله بست نو علما ذکر کوي کنه وای ګوره سدي الله تعالی دا جهنم چې پیدا کړی دی نو دا جهنم په دې جهنميانو باندې به ډکوي ګوره ښه نو علما ذکر کوي د حضرت موسی علیه السلام په دور کې یو مجذوب وکړ نو مجذوب دا هغه خلق وي چې کم چې کم دی که نه کم د دنیا نه ځان سایډ ته کړی نو د سره په لاس کې چې کم در هغه یو لوړو نو د چغې والی وي الله سوال مې قبلې که دا خدایي دله دړې وړې کم حضرت موسی علیہ السلام وتوی دا تسوای وی الله وتوی موسی دې پریږده دا زما دوست دی دې چې سوی دې ګوره خفقو ما نو دې بیا لګیا وی الله وی دا سوال می قبلې کده خدای دله دړې وړې کم په دې لوړ باندې نو علما ذکر کوي اما حضرت موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ چې الله نو دا دې چې کم سوال کوي نو دا سوال ولې نه قبلې نو د الله ر طرف نه ورته جواب ملاو شو موسی د سوال وی د قبولولو دی نه کنه ځکه وی دا خو زما دوست دی او دې سوال کوي چې الله د قیامت پرز باندې وی زما دا بدن دومره غټ که کنه چې دا جهنم ټول زما د بدن نه ډک شي چې الله ستا نور مخلوق د جهنم نه بچ شي ښه چې څوک جهنم ته را نشي الله خیر د زه خو چې کمدر زما دا بدن ټول د جهنم ته لاړ شي چې دا جهنم د دې نه ډک شي چې بل چاته ضرورت را نشي وی موسی وی دا خو مې دوست دی وی خپل دوست په څنګه جهنم ته غورځوم وی د دا خبرې چې کوم در هغه ماله خوند نه کوي ښه د دا خبرې ماله خوند نه کوي وی د دې خبرو ته وی زه په خوند باندې ګورم ښه ٹھیک شوه جي نو ګوره جهنم به الله ډکوي د جهنم دپاره جهنم سره ګوره الله وعده کړې ده ښه خو الله دې زمونږ حفاظت وکړي روایت کې راځي وایي الله به دوه لپې چې کوم دی که نه د دې انسانانو نه به څه وکړي بغیر د حساب او د کتابه به راواخلي او جنت ته به داخل کړي الله دې مونږ په دې لپه کې راولي ښه هغه لپه به لپی دو
خجی وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ نزدی بکڑشی دا جنت للمتقین دا پار دا پریزگارانو غیر بعید نبوی لری هذا دا معاصر توعدونا چی وعدے کول شواب لکل اواب دا پاردار یوراجی کینون کی حفیظ نگہبانی کون کی دا قوانینو دا اللہ تعالی من آسو خشی الرحمن چی یریدل دا اللہ تعالی ناب بالغیبی پغیبو وجاء اوراتل قلب قلب مونی پیوتل راجی کینون کی اللہ تعالی تا ادخلوها داخل شی تاسو دی جنت تا بسلام پسلامت سراب ذالک دا یوم الخلود اغورت دا میں شوسیرو دا لهم دا دید پارا فی لهم دا دید پارا پدی جنت کی بیما سے یشاؤنا چگواری بدی فیا پدی کی ولدینا و زمان پنزدیک پاندی مزید مزید بدلی دی چغسدی وهو رؤیت اللہ اگر دا اللہ دیدار دکھا اگر دا اللہ تعالی ملاقات تے چا اللہ بیدی جنتیان دا ہر جمعی پشپا بندی دا جنتیان با دا اللہ ملاقات کئی خواہ وَكَمَا هَلَكْنَا دیر حلاک کرنی منگا قبل مکر دینا من قرن دا اقوامنا هم اشد منهم سخت دینا بدشن فقوت کی فنقبو پس دلی شدی فی البلاد پخارونو کی حل من محیث آئشت دید پارا زید اخلاسی ان فی ذالک بشک پدی حلاکت دلی کی لذکرہ نسیت لمن دا پاردا چاکان چوی لودر دا پارا قلب زڑو او القى السمع آئی خودن کی وغوگ وهو شہید او دی حاضر پزل سراب ولقد فتاکک سرا خلقنا السماواتی پیدا کردی منگا اسمانونا والارد عظمکی وما بینهما چی بما بین دلی دوارو کی دی فی ستت ایام پشپگ ردو کی وما مسنا ندر سیل دل منتامل لعوب سو ستڑے والے کا پس بر صبر کوا علاما پاس بند یقولون چی ویدی وصبح تسبیح بیانوا بحمد ربکا سرد حمد ربستانا قبل طلوع الشمس مکی درا قطودا ورن مطلب تنسدے مزدو سحر دیکھنا وقبل الغروب یومکی دبیدونا ومن اللیل پشپک پسبحو تسبیح بیانا ادبار السجود او رستو دو ادبار السجود رستو دا ادائیگی دا پرد منزوننا اے صل النوافل نوافل منزونم کوخا نو علماء کرام ذکر کی دا دی آیتنا اثبات اوشو دا پنچ وقت منزونو کا وَاسْتَمِعْ وَكِّرَا يَوْمَ پاورت بندی يُنَادِ الْمُنَادِ چی آواز بو کی آواز کون کی من مکان قریب دچانا غنزدی مکاننا ندی بدخبلو قبرون رودنو یوم پاورت یسمعون الصیحتا چی وابوردی آواز بالحقی پا حق سراب ذالک دا یوم الخروج غورت راوتور دا قبروننا انا بسکا نحن منچیو نحیج ونورکون کی ونمیت اوسیو مرگ راستن کیو وَإِلَيْنَ الْمَسِيرَ وقاد دمونگ طرف تواپس گردی دل دی یوما پاورت باندی تشقق الارضو چی اوبچوی گی داز مکان ہمددینا سراعن پتی دی سراب ذالک دا جمع کول حشرن ذالک دا حشرن دا جمع کول علینا پمونگا باندی یسیرن سدی رسان دی نحن منچیو عالم علم لرن کیو بما پاس باندی یقولونا چی بیدی وما انتنی تعلیم پدی باندی بی جبار زور لگون کے فذکر پس نصیحت کوت بالقرآن پا قرآن مجید سراب من آچاتا یخاف وعید چیری گرچانا دا وعیداتو دا عذابنونا اللہ تعالی دلتا کی کمدر حق مضمون ذکر کی چی انا نحنو نحیی نمیت و الینا المصیر اللہ تعالی منگا جوانور کون کیو مرگ روستن کیو نو اس بات تو توحید دباری تعالی ورپسی فذکر بالقرآن اس بات رسالت نو خلاصد سورت شولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورت زاریات مکی سورت تے او شپیت آیتون دی او دری پکی رکوگانی دی زاریات ورطا پدی بنیاد باندوے لکی گی چی پدی کی کلمہ دو زاریات تقا نازل شوه د رسو سوره احقاف نامخ کې د سوره غاشیه نه د ترتیب جمعي په اعتبار سره یو 50 او د نزول په اعتبار سره 67 نمبر سورت ته ربط سورت تمخ کی سورت سره داده چې په مخ کی سورت کې ذکر د معاد او شو نو پدې کې څه دی پدې کې ذکر د معاد ذکر کیږي موضوع د سورت صدا ثبوت یوم المجازات د یوم المجازات چې ګوره قیامت حق ته الله تعالی بده دي انسانانو د قبرونو نه دوباره راځوندي کول کوي د جزاء د پاره کا بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله شروع کوم پنوم د الله تعالی اغه الله چې جاری کړی دی هواګانی د مخلوقاتو د پیدې د پاره الرحمانی چې عام مهرباني کوونکې د پرالی ګلو د پیغمبرانو خپلو الرحیم او خاص مهرباني کوونکې د پدې مؤمنانو باندې چې د مؤمنانو ته د قران د اتباع توفیق ورکړي دی والذاریات قسم میری پاغه هواګانو باندې چې راوچتون کړي ذرون پر راوچتول سراب فالحاملات پس قسم میری پاغه هواګانو باندې چې راوچتون کړي د وریدوی وقرن درنو بوجونو لرا فالجاریات قسم میری پاغه هواګانو سره چې روان دي یسرا پنرمای سراب فالمقسمات پس قسم میری پاغه فرشتو باندې چې تقسیمون کړي امرن اغه وحلراب انما توعدون بشکا چې وعده کول شي تاسو سره لصادقون دا قصدي رښتینی دي بعد د باس بعد الموت وان الدين بشکا حساب او جزاء چې دا لواقع واقعون کدا والسماء قسم میری پاسمان باندې ذات الحبق چې مالک د حسن دغه انکم بشکا تاسو لفی قول مختلف قام خیف وینا مختلفه کی یوفکو ورول شوی عنه د دینا مناسک افک چې سدي اړیدون کی دي قتل الخراسون قتل لعنت کله شی به الخراسون پاغه دروغجنو باندې الذين خلقهم دی چې دی پیغمبرتیم پاغي جهل خپل کی ساهون غفلت کون کی دي يسالون تپوس کی دی دتانا ايان يوم الدين چې کله به يرد قیامت یوم دغورز هم دی چې علی النار په اور د دوزخ باندې افترون چې ستل به کول شي سوزوله بچی ذوقوا سکی تاسو فتنتکم اغا عذاب ساسو سوزیدل ساسو هذا الذي دا دی کنتم چوی تاسو به پدی سرا تستعجلون چی پتلوار سربمو غخت دا عذاب ان المتقین بشک دا متقیان فی جنات فباغونو کی بی وعیون و پچینو کی بی آخذینا قبل ان کی بی ما اغا نعمتون لرا آتام چی ورکی بدی تربهم رب دی انهم بشکا کانو دی قبل ذالک مقر دینا محسنین سو مؤحدین دا اللہ توحید قبل ان کی وقا کانو دی قلیلا لگا زمانا من اللیل پشپکی ما یحجعون چی دی بسکو آرام بے کوقا علماء کرام ذکر کئی وی دشپی اکثر عیسا بدئی پا عبادت کے تیرولا او لگ وقت پہ سکول لگ وقت پہ آرام کو ہمونگا تاسو دا اللہ دوستان دا اللہ اولیاء طولش پا اللہ تپراتیو کا طولش پا اللہ تپراتیو کٹونا موجے کم دیکھا نا اگا کٹونو کو چغی وولی دیبم چغی وولی وچی خدای دا پارا ملک پریک دی کرنا ٹھیک شو کټونه مو پدې پرتا باندې وشلول او حالانکه سره د الله تعالی چې کوم نیکان خلق دي کنه نو د اغیش شپږ ورسه دي د الله په عبادت کې تیریږي ازمونږ شپه چې کوم دی کنه په خوب کې بیا دومره خوبونه چې بس سمې وځي ډکی کوکا وبالاسحار په وخت پېشمنی کې هم دی چې استغفرون سکی استغفار کی اللہ تا وفی اموالهم و پمالون دی کی حق للسائلی دا پار دا سوال کون کی والمحروم او دا پار دا تنگ دستا چی اغا بے سوال نکی خواہ وفی الارضی پزمکہ کی آیات النشانی دی للمقینین دا پار دا یقین کون کو وفی انفسکم پر افسن استاسو کی افلا تبصرون آیتاسو نوینی او انکار کوي د دقی نشاناتنا وفی السماء پاسمان کی رزقکم اغا اسباب در رزق تاسو دے وما توعدون او آچ وعدے کولی تاس سراب چی جنت تے ثواب دے عقاب دے و جہنم دے خواہ فورب السماء پس قسمینی پر اب دا اسمانون والارد دزمکی انہو بشک دا قرآن لحق حق تی مثل ما انکم پمثل دا چی تاسو تنتقون خبری کون کی حالتا کا راغل تاتا حدیث ضیف ابراہیم خبر تحقیقی دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام المکرمین چسو معززو از دخلوا ورکل چی داخل چوالی پا دی ابراہیم علیہ السلام باندی نفقالو پسوی دی سلاما سلام قال نو فرمائل دی ابراہیم علیہ السلام سلام سلامتی دی پتا سباندی قوم منکرون یو قوم یی ناشناب پراعا پسرات للی اکرل الى اہلی اہلو عیال قلتاب فجاعا پسرات للی اکرل بعجل سمین پیوسخی رید کڑی شوی سرا پیوسخی رید واغا سرب سرا کا نو علماء کرام ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام ملم دوست گوارے کا نو دا ملمستیا کول دا سنت ابراہیمی دے گوارے کا
ٹھیک شو خو ګوره میلمانه به تپوس نه کوي چې ډوډۍ به خوري چای به څکي ٹھیک شو نو هغه خو به تا ته دا نه وایي چې ګینې خورم اوس کم کا بلکې میلمه د وینا نه مخکې چې کوم نه د هغه اکرام د هغه مخې ته کېږده هغه اکرام ورته مخې ته حاضر کا باقي د هغه که طبیعت یې کېږي اوبه خوري اوبه څکي او که طبیعت یې نه کېږي نو بس نه به خوري ٹھیک شو جی خو ته ترې تپوس مه کوه لکه د ښاریانو په شانتې لکه چې یو ځل دې نه تپوس وکړه چې خوري څکي او که دې ورته ووایي چې نه نو بس بیا به یې ډایرکټ پې دنه هغه څیزونه مې دنه اوچت کړي ښه بیا ټول ورځ بانګونه وایه ښه ټول ورځ به بیا بانګونه وایي نو بیا به ځان تقیرې کې چې ما ته چا وی چې ورته انکار کو ٹھیک شو جی نو میلمستیا کول دا سنت ابراهیمی دی خو میلمه ته به په تندو کې ګرونج نه راولې ښه میلمه ته به د تندي نه د بورمې لاس کې نه جوړې ګورې ځکه میلمه چې راځي که نه نو هغه خپل قسمت ځان سره مخکې نه راړي نو بس د میلمه چې څومره رزق وي ستا په کور کې هغه به خوري ښه ٹھیک شو جی او نبی کریم فرمایي که نه چې وان لبدنک علیک حق پتا باندې ستا د بدن حق دی ولزوجک علیک حق پتا باندې ستا د بیبي حق دی او ورپسې ولضیفک علیک حق پتا باندې ستا د میلمه حق دی ګورې ښه اکرام به کې ګورې اکرام به کې د میلمه اکرام چې کوم نه هغه دا ضروري دی نو ګورې یو څو څیزونه دي چې په هغې سره په کور کې د انسان په رزق کې برکت راځي په هغې کې یو څه دی یو د میلمه اکرام کول دي بل صله رحمي ده دریم کثرت استغفار کول څلورم صدقه ورکول په دې څلورو څیزونو سره د دې انسان په رزق کې برکت راځي ٹھیک شو جی ښه جی کم دی جی فقربه پس نزدیک ردیتا فقربه پس نزدیک رداغ وخیلیهم دیتا فقال نو فرمایل ورته ابراهیم علیہ السلام لا تاکلون ولی نخوری تاسو نو فاوجسا پس میں سسکل منهم ددین خیفتا یراب قالون اویل دی لا تخف میریگا وبشروه زیر ورکل ابراهیم علیہ السلام تابع غلام علیم پیولک وسراب نو فاقبلت امراته پس راولان دشو بی بی دی ابراهیم علیہ السلام پی سرتن په پرده کې نو فسکت وجهها پسوی وهم خپل لره تعجبا ځکه اکثر دا زنانه چې ډیره څه ناشنا خبره پې ولګي که نه نو څه کوي دا مخ چې کوم نه وای خورې داسې به وي ٹھیک شو جی نو فسکت وجهها قرآن د هغې د تعبیر کړی دی چې تعجبا دی دا خپل مخ چې کوم نه هغه یې اوټکو وقالت اوید بی بی ساراب عجوز ز خسیم بودیم عقیم او سیم شنڈیم نو قالون ویل ورتدی فرشتو کذالک انتم دکرنگی بیتو قال ربو کی فیصلہ کری در ابستاب انہو بے شکد اللہ تعالی هو الحکیم دا اللہ تعالی حکمت والد العلیم خبردار دے نو قالا و فرمائل دی ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم پس د شان ستاسو ایوہ المرسلون ایر آلی گل شو پرشتو ولی راگلی ذکر دا دی زیری دا پارخو یو پرشتم قافی وکرم تاسو دا دومره علماء کرام ذکر کوي وای تقریبا څوک وای چې 3 فرشتې وي څوک وای چې 2 فرشتې وي او څوک وای چې 9 فرشتې وي ٹھیک شو جی نو دا ابراهیم علیہ السلام ته تاسو کوی د زیری د پاره خو یو کافی وا دا دومره ګڼ شمار ولې راغلی قالون اویل دی فرشتو انا بشک مونږ چې ورسلنا را لګل شویو الى قوم مجرمین دا حلاکت قوم مجرمانو دا پارا لنرسل علیهم دا چراور من پدیمان دی حجارتن گٹی من توین دا خطونا چسی دی پخی کڑی شوی من توین مطبوخن دا پخی کڑی شوی مسومتن نشاندار کڑی شوی اند ربکا پنی ضرب سال المسرفین دا پارا دو مشرکانو ذکر نوی پیلی کلو چی دا با دا پلان کی فاخرجنا پس راو یستل منگاب من آسو کان چیو فیا پدی کی من المومنین دا مومنانونا فما وجدنا پس انمونت منگا فیا پدی کی غیر بیتا من المسلمین ما سوا دی اوکور دا مسلمانانونا وترکنا پریخو دا منگا فیا پدی کی ایتن نشانی للذین دا پاردا خلق یخافون العذاب الالیم چداری کی دا عذاب دردناکنا وفي موسى فموسى عليه السلام کی اذا ارسلناه ورکلچ اولیگ منگدا موسى عليه السلام الى فرعون تب سلطان مبین پا دلیل واضح سراب فتولا پسواپس شو برکنه پا تکبر سراب وقال اویدی فرعون ساحر جادوگر دے او مجنون یا سدے
لیونه دی. نو فاخذناه پسونی سمنگ دلراب وجنوده لخکر دلرا. نو فنبذناهم پس پری خود المنگ دی لرا فی الیمی پا دریاب کی وهو ملیم او دی ملامت کون کی خپل ځان لرا زکسو چکل دی ابو اونی سکنا نو دا چغی جوڑے کڑی وی ما ایمان نوڑے دی. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تو خدای میں ایمان دے خو بیا چتا نو بیا چتا. نو شاه منصور بابا جی دوی وی جبریل امین چې کم دی کنه هغه براله او د دې درې نیل د دې تهنه وی ولدا خټه راو باسلی په دې خلی کې به ورل دن کولې وته وی چې کونه ټینګه کا کم دی جی وفي عادنا ونشاننا پر عادیانو کی اذ ارسلنا کل چراولنگ مونگ علیم پدی باندی الریح العقیم اغا ہوا شنڈا خالد خیرنا ما تذرو چنوے پر خود من شین یوسید لراب اتد علیہی چرا طلب کول پدی باندی اللہ مگر جعلت ہو گردو بے دی لرا کرمیم اگر ازر پشاندو خورو. وفي سمودا یو نشانی و سمودیانو کی اذ قیلار کلچ اویل چلم دیتا تمتعو فائدہ سلکیتا سو حتی حین تر یو وقت مقرر پوری. نفعتو پس انکارو کری عن امر ربهم دا قبل ولد حکم در اقبلنا فاحادتهم الصاعقتو پس انیس دیل رچغی وهم ينظرون و حال دار چریکتون کی دی عذاب تاب فمستطاعو پس طاقت ان لردی من قیام دودریدو وما کانو نودی منتصرین اغمدد حاصل ان کی. وقوم نوح و قوم نوح علیہ السلام من قبل مخکر دینا انہم بشکا کانو دی قوما فاسقین قومنا فرمانان والسماء او آسمان بنیناها پیدا کرد منگ دیل بی ایدن فقوت سراب وإنا لموسعون و بشک منگ سیو پراحک ان کی پدی کی والارض و دازمکا پرشناها خورکرد منگ دیل راب پنعم الماہدون پس بہترین سیو بچونا جوڑا ان کی دیل راب. ومن كل شيء دار يوسيدنا خلقنا پیدا کړی مونږه زوجین جوړی جوړی لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ. نو هر یو شی په دې کائنات کې چې کم دی کنه دا جوړی جوړی دی رز او شپه دی مذکر مؤنث دی بوډا او بوډۍ دی الک او جینۍ دی رز او دقسی تیارا او رڼا ده خوږ او تریخ دی ٹھیک شو جی دکا سے نور جی کم سی دا سے دیر سی دونه دی چاگا سی دی پا کائنات کی چی کم شیطا تا پا نظر باندے رازی کنا اگا بدود وی یو تارک پی خواہ یو دے پا کی چی کم در حقا دے پا کی یک کیو جی نو ففررو پستا سراوڑان دی شئی الاللہ اللہ تعالی طرف تا انی بی شکد چم لکم ساسو دا پارا منہو دا جانب دا اللہ تعالی ندیون یرون کے مبین اخکارا ولا تجعلوا مگر دویتا سم اللہ تعالی سر الہن آخرا بالمعبود انی بی شکد چم لکم ساسو دا پارا منہو دا جانب دا اللہ تعالی ندیون یرون کے مبین اخکارا کذالکم دکرنگی ما ات الذین نورا غلی خلقت من قبلم چمکر دینو من رسول یو پیغمبر الا مگر قالوا بدی ساحر جادوگر دے او مجنون یا سدی یا مجنون دے اتواسو به آیا دی وصیت کرو پدی خبر سراب بل هم قوم طاعون بلکی دی قوم کافران پتول عنهم پس مقوارو دینا پمانتا پس نیتا بملومین دا ملامت کلشونا وذکر نسیت کودیتا پا قرآن مجید سرا نفین الذکر پس بشکر نسیت چی دی تنفع المومنین نفو ورکی مومنانو تاب وما خلقت الجنان دی پیدا کریم جنات والانسا انسانان الا لیعبدون مگر دا پاردسو لیعبدون پماندو لیعرفون سرقا چگنی دی ماو پیجنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پماند لیعرفون سرقا چی دی ماو پیجنی دکا کائنات اللہ پیدا کری دخپل معرفت تپار دیخوا ما اریدو دے ارادن لرم منهم دینا من رزق دا حرام رزق وما اریدو دے ارادن لرم ان یطعمونی دا چی دی بسو کی
خوراک را کی ماتا. ان اللہ بیشک اللہ تعالی چی دے هو الرزاق دا اللہ تعالی رزق ورکون کے ذو القوت المتین اغا مالک دو قوت محکم دینو. نو فإن للذین پس بیشک دا پار دا خلق ظلمو چی ظالمان دی ذنوبا اسداب مثل ذنوب اصحابهم پا مثال دی اسی دا اقوام مخکنو پلا یستاجرون پا تلوار سنا مطالبہ مکوی تاسو زکا سدے اللہ تعالی با ہر انسان تخپل اخپل برخ ورسیخا. فویلن پس ہلاکت للذین دا پار دا خلقو کفرو چی کفر کون کری پا محمد رسول اللہ او پا قرآن باندی من یومهم الذی دور دی آغا یوعدون چی وعدے کول شدی سراب. نو علماء ذکر کئی دا صورت پا آغاز کی ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخرا اثبات تا توحید اشو او ورپسی وذکر بالقرآن دا اللہ حبیب تجی کم در حق پا دی قرآن مجید سردی تنسیت اکتا دا اللہ سے پیغمبری نو اثبات تا رسالت نو اثبات تا توحید او اثبات تا رسالت خلاصر صورت ولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورت طور مکی سورت تے او 49 آیتون دی سورت تا سورت طور ویلے کی گی. دا سورت طور دا ویلے کی دو وجہ پکی جے کمدن حق بالکل خکارا دا چی پدے کی کلمہ دو طور ذکر کرے شوی دا نازل شوی دا رست سورت سجدینا دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سرا 250 نمبر سورت تے او دا نزول پہ اعتبار سرا دا شپگ او یایم نمبر سورت تے خواہ خجی ربط تا صورت تمخ کی صورت سردا دے چی پمخ کی صورت کے ذکر دا یوم المجازات اوشو نا پدی صورت کے ہم ذکر دا یوم المجازات کی گی چی اگا قیامت تے خواہ. ٹھیک شو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شروع کوم پنم دا اللہ تعالی اگا اللہ چی نازل کرد اخپل کتاب پا کوہی طور کی او پا کعبہ کی قا الرحمانی چی آم مہربانی کون کرے چی سجلی کردے قسم خوڑے پا کوہی طور بندی الرحیم او خاص مہربانی کون کرے پا مومنانو بندی چی دی مومنانو پا جرنو کی خپل یر پیدا کردے خواہ خجی والتوری قسم می پا طور بندی ذکر دا حال او مراد تینا محل کا مطلب تینا سدے والتور قسم بھی دی پا اگا کتاب باندے چی نازل شویر پا کوہی طور کی چی تورات تے خواہ. ٹھیک شو جی. وکتاب مستور پا کتاب لکلی شی باندی پی رقم منشور پا پانو کلاو کی والبیت المعمور او قسم مینی پا کور آباد کڑی شوی والسقف المرفوع پا چت اچت کڑی شوی والبحر المسجور او اغا دریاب چی ڈک کڑی شوی دے یا جاری کڑی شوی دے. ان عذاب ربکا بے شکا دا عذاب در افسا چی دے لواقعون سے دے واقعی کی دن کے دے ما لہو نشتر پارا من دا فین سوک لری کون کے یوما پا اورد باندی تمور السماو چی ابا خوضول چی دا اسمان مورا پا خوضول سراب و تصیر الجبال و بلدول چی دا غرنا سیرا پالوزول سراب پویلن پس حلاکت تے امیدن پدا اورد للمکذبین دا پارد تکذیب کون کو الذین خلقم دی چی دی پی خوضن پاگا دروغ اخپلو کی العبون سدی مشغول اکیدون کی دی یوما پا اورد باندی یدعونا چی بلل بشی دی الى نار جہنم اورد جہنم تا دعا پشڑلو سراب هذه النار التي دا جہنم اغدے کنتم چویتا صبحا پدی سرا تکذبون چی تکذیب بمو کو اپا سحرن هذا آیا جادو دے داب ام انتم آئیتا صلا تبصرون چی نپوئی گئی. اللہ تعالی او دا اللہ پرشتی دا بجے کمنر حق پدی جہنم طرف تبا دی بے روان کری خواب او تبوی چی گوری تاسو چی دا کم عذاب او دا کم جہنم نمو انکار کو دا مخامخ اگوری دا غستاسو مسکن دے خواہ. اسلوها داخل چی تاسو دی جہنم تاب پس بیرو کچر تصبر کوي تاسو او لا تصبرو یا کصبر نکوي سواون برابر خبر دالی کم پتاسو بندی انما بیشک خبر دادا تجزونا بدل در کول چی تاسو تماد آسو کنتم چوی تاسو تامنون عملون کون کی پا دنیا کی مطلب تاسو سرا دا چکم سزا در تملاویگی دا تاسو سرا زیادے ندے دا اللہ تعالی دا طرف نا تاسو سرا اگا انصاف تے تاسو دا دخ کی بد عملو سزا دخا. ان المتقین بے شکرا متقیان پی جنات فباغونو کی بی و نعیم او پو نعمتونو کی بی فاکہین اقوان باغستون کی بما پاس باندی آتاہم چورکی دی تربهم رب دی ووقاہم وساتی دی لرا ربهم رب دی عذاب الجحیم دی عذاب دو دخناب
کلو خری تاسو اشربو اسکا کوي تاسو هنیئن پپراحی سرا بما پسب دا آغی سرا کنتم چوی تاسو تعملون عملون کون کی هنی ویل کیگی اغی رزق تا چه انسان تا بغیر دا محنت و بغیر دا مشقت تا ملو شیخا متکئینا تکیا بلگا ان کی وی علا سرورین پس بندی فتختون بندی مصفوفتن اغا صف در صف وذوجناهم پنکا سربورکم انگی تابحور عین اغا حوری دو غټو سترګو والا والذین خلق آمنوا چې ایمان یې راوړی دی واتبعتهم تابعداري کړې دي سره ذریتهم اولادونو د دې بې ایمان په ایمان سره الحقنا بهم پیوس پکم په دې سره ذریتهم اولاد خپل وما علتناهم کمې بونکم مونږه من عملهم د عمل د دین من سین سسیز کل امرئ هر یو انسان بما په هغه ګناهونو باندې کسبا چې د کړی وي رهین سبی محبوس بی بند کڑے شوی بی گانا بی دا اغی سزا پا جہنم کی خریقا نو علماء ذکر کی کنا ویدی آیت کی یو مضمون ذکر شو چه کم مومن پا حالت تا ایمان کی دا دنیا نا لڑکنا او دا اولادم اغسی مومنان وی نو اللہ تعالی بدی پا جنت کی را یوزائی کئی خواہ پا جنت کی بے را یوزائی کئی وعمددناهم ٹھیک تھی جی وعمددناهم ورکوب مونگ دیتا بفاکیتن میوی ولحمن وغوخی مما دا سن اشتہون چی دی بسکی اشتہا کی یتنازعون فیہا ورکول بچی دیتا پدی کی کاسن کاسی لا لغون چنووی سنشا فیہا پدی کی ولا تاثیم او ندو گناہ خبری ویطوف علیہم گرد ولی بشی پدی بندی غلمان علکان لهم دی پارا کعنہم گویا کی دی لؤلؤن ملغلر دی مکنون پتار کی پیل شوی مطلب دا چی دمر خیستا غلامان با اللہ تعالی دی پارا مقرر کرینو واقبل بعضهم راولان دی بشی بعض ردینا علا بعض پا بعض نور من دی تساءلون چی تپوس پکی دیو بلنا نقالون وائی بدی انا کننا بیشک امنگا قبل مکر دینا پی اہلنا پہلو عیال قبل کی مشفقین یریدون کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا نفمن اللہ پس احسانو کا اللہ تعالی علینا پمنگا باندی ووقانا ویسات منگا دا عذاب السمیم دا عذاب دا اورنا انا کننا بیشکو منگا من قبل مکردین پا دنیا کی ندعوہو چی عبادت پمکو دا اللہ تعالی انہو بیشک دا اللہ تعالی هو البرو دا اللہ تعالی احسان کون کے دے رحیم الرحم کون کے دات تے سورہ ٹھنڈے جی فذکر پس نصیحت کا پا قرآن مجید سراب پما انتا پس نیت بنعمت ربکا پا نعمت دربستا بکاہن کاہن پالگرے ولا مجنون او مجنون ام یقولون بلکہ ویدہ کافران شاعرون دا سدے وہ شاعر دے نتربسو انتظار کی بھی پد سرارے بلمونون اغسو دا گردشت زمانی قل و توے نبی علیہ السلام تربسو انتظار کوی تاسو نفعنی پس بے شکل ما کنتا سرا من المتربسین دا سدیم بے انتظار کون کنیم ام تامرهم اے حکم کی دیتا احلامهم عقلون دی بہذا پدی خبر بندی ام هم بلکی دی قوم انتوان قوم کافران ام یقولون بلکی ویدا خلق تقولہو چی جوڑ کل دی پیغمبر دا قرآن دا زاننا بل لا یؤمنون بلکی ندی دی ایمان ناولن کی فلیاتو پسرات اللیو کی بحدیث مثلی پا کلام دا پمثل دی قرآن انکانو کچرتوی دی صادقین اختیاوین کی ام خلقو آیا جوڑ کل شوی دی من غیر شئین بغیر دا پیدا کون کی ناب ام هم الخالقون آیا دی پیدا کون کی اخبر نفسونو لراب ام خلق السماوات یہ دی پیدا کری دی اسمانونا والارض اوزمکی بل لا یوقینون بلکی ندی دی یقین کون کی بوحدانیت اللہ تعالی چی انکار کی دا اللہ تعالی دا قدرت نقا ام عندهم اشتدی سخاب حضائن ربکا خزانی دربستا ام هم المسیطرون آیا دی تصرف کون کی پدی بندی حفاظت کون کی ور کون کی دی لرا ام لهم ایشتر دی دا پارا سلمون اغسیڑی یستمعونا چی اوریدل کی پی پدی کی پسو کلام دا اللہ یا کلام دا فرشتو نفلیاتی پس راتل دیو کی مستمعهم اغا اوریدل شوی کلام بسلطان مبین پیو دلیل کارا سراب چی پا اغی کی اللہ تعالی دا شرک چاہتا دعوت ور کری فرشتو چاہتا دا شرک پا بارا کی خبر کری یا چی کمدن حقا دا باس بعد الموت دا انکار پا بارا کی خبر کری نو دا سی دلیل دی پیش کولی نشی ام له البنات و اشتر دی اللہ تعالی دا پارنونا ولکم البنون استاسو دا پارسو
زامن ام تسألهم آیا تغواری ردین اجر مزدوری فهم پس دی چری من مغرم ددق تاوان نامسقلون سری اگا بوجو چتون کی دی مطلب دا دے کنا چی تو خود دین دا دی تبلیغ پا بدل کی سا پیسی نغواری چگینی دی تا دقا پیسی ورکول پا دی بندگران دی خجی ام عندهم الغیبو ام عندهم اشتدی سخال عیبو خبر دا لوح محفوظ فهم پس دی چی دی یکتمون لکن کی دی لراب ام یریدون اراد لدی کیدن دمکر فالذین پسر چا خلق تی کفرو چی کافران شوی دی هم المکیدون هم دی سدی هم دی قتل کیدون کی دی پا بدر کی خوا ام لهم ایشتری دی پار الہ معبودان غیر اللہ ما سوا دا اللہ تعالینا سبحان اللہ پاک دا اللہ تعالی عما دا آسنا یشرکون چی دی شریکان جوڑی دا اللہ تعالی سرا هو این یرو کچر تؤمن دی کثفن یو ٹوٹا من السماء دا جانب الاسمان نا ساقتا را غردیدون کی لتعذیبهم دا صد پارا دا دی دا عذاب ورکولو دا پارا نو یقولو وائی دی صحاب وریز دا مرکوب سو را یوزائی کڑشوی او منجمی دا وریز خوا فذرهم فریق دا دی لراب حتی تردی پوری یولاقو چی ملاقاتو کی دی یومهم الذی ورد آغی سرپی پدی کی اسعقون چی سچل بکیگی سوزول کیگی با جہنم کی یا مرگ برادی پدی باندی یوما پا آورت باندی لا یغنی چی دفع بنکی عنهم ددیناب کیدهم اغا مکر ددی شین سسید لرا ولا هم ینصرون او نبد دی مدد اکلیشی و ان للذین بشک دا پاردایا خلق ظلمو چی ظالمان دی عذابا عذاب دی دون ذالک ما سوا ددیناب چس دی اغا عذاب اللہ تعالی صرف دنیا عذاب کو ندے بلکہ ددین پس پا آخرت کی دا جہنم اغا سزا هم دا گوری خواب ٹھیک شو جی نو معلوم ادا شوا کہ انسان تا پا دنیا کی سزا ملاو شو کنا نو گوری دے پا دی خلاصی گی نا دا آخرت سزا ورسر لازم رکھا ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دینا لا یعلمون تصدیق نکی دا توحید دا اللہ تعالی واسبر صبر کواب لحکم ربکا دا پار دا پیسری دا رفستا فا انکا پس بی شکت چی بی آیوننا پولان دی زمنگئی وسبح تسبیح بیانوا بحمد ربکا سردو حمد در افسانا حین تقوم پکم وقت چی تو ادریگی عبادت تا ومن اللیلی پشپکی پسبحو تسبیح بیانوا و ادبار النجوم ورست دبیدو دو ستورنا بس الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہ زمانگ دا طول داناست قبول کا اللہ زمانگ گناہونا معاف کا اللہ زمانگ خطاگانی غلطیانی تقصیرات چی سمر دی پٹول دا عفو قلم راہ کا اللہ منگ دا خپلنا فرمانینا اساتا اللہ منگ طول تا دا قرآن پاک صحیح پوہرا نصیب کا اللہ دا قرآن مجید پا ترجمہ پا تفسیر پا الفاظ و پا معانیو کی زمانہ سے قسم لکمی غلطی کو تاہیر اغلی اللہ منگ تے معاف کا اللہ منگ تا دا قرآن مجید اگر طول برکات راکا اللہ تعالی دی طول ملگرو تا دا قرآن دا مجلس دا قرآن دا درس دا قرآن مجید دا تلاوت او دا دی دا علم چی کم برکات تی اللہ دی طولو تے ورکا الہ العالمین منگ طول دا تانو تاثیرونو اسپتالونو ایکسیڈنٹونو نا اساتا اللہ منگ طولو تا ہدایتو کا اللہ دا حضور طول امتیانو تا ہدایتو کا اللہ تعالی منگ طولو تا دا خپل درنا خیر راکا اللہ منگ دا دنیا و دا آخرت دا ذلتنا رسوائینا غم پکرنا کار زندگینا محفوظ و ساتا الہ العالمین زمانگ مریضانو لشفا ورکا اللہ دا امت مسلمہ سمر بیماران کورنو کی دی یا اسپتالونو کی دی دا خپل کور دا کوئی ابو او دا خپل خلی لاری ورلدارو کا اللہ بے اولادو تا اولاد ورکا اللہ بے روزگارو تا روزگارو ورکا اللہ چاہتا دی روزگار و کاروبار ورکڑے دے اللہ پا دی روزگار و کاروبار کی ورطا ترقی او برکت نصیب کا اللہ دا رزق بند دروازی ورطا کلاو کا اللہ بے کورو تا کورون ورکا اللہ دا پریشان حال و پریشانی ختم کا اللہ تعالی سمر مسلمانان قرضداری دی قرضی والا دا غیبنا ادا کا دا ضرورت مند و ضرورتون دا خپل درنا برابر کا اللہ دا امت مسلمہ سمر مسافر دی دا طول مسافر و حفاظتو کا اللہ پا خپل دا زندگی پا تمام مقصدونو کی کامیاب کا اللہ سمر مسلمانان پا سفرونو کی دی اللہ پا کم مقصدونو چی سفرونو کری دی تمام مقاصدو کی کامیاب کا اللہ منگ طول تا دا حرمین شریفین و مقبول حاضری بیا بیا نصیب کا
الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنه وکا. الله موږ سره په دې مجلس کې ناس ملګري یا بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټول ته خیر او برکت ورکا. الله تعالی د دنیا او د آخرت کامیابی ورته ورکا. الله د دې په مال حال کې، په رزق کې، په کاروبار کې، په صحتونو کې، په صلاحیتونو کې ولا الله برکتونه واچو. الله ما ته چې چا د دعا ویلې دي یا زما د ملګرو ته ویلې دي الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا. الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا. الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا. الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معاملې وکا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.